السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به ملګرو. نن سبا په سوشل میډیا باندې یو بل ته د کنځل کولو رواج ډېر زیات عام شوی دی. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن سبا د سیاسي اختلافاتو په وجه باندې زیات کسان د یو بل نه خلاف وي او هغه بیا یو بل ته په کمنټس کې، مسنجر کې، میسیجونو کې کنځل کوي. د دې مخنیوی به څنګه کوو او څه ته یې هغه کار دی. زیاتر به دوه ښه ملګري وي، یو به د یو پارټۍ سپورټ کوي، بل به د بلې پارټۍ سپورټ کوي. دا خو جمهوریت دی، ازادي ده، هر سړی خپل زړه مرضي ده چې څوک د کومې پارټۍ سپورټ کوي. نو که اوس یو کس دی هغه تاسو ته مطلب داسې یو قدم اوچتوي، تاسو ته په کمنټس کې کنځل کوي یا تاسو د یو پارټۍ سپورټ کوئ، په هغې باندې هغه خفه کېږي، یا بل یو ملګری دی هغه د یو پارټۍ سپورټ کوي، هغه تاسو په هغه باندې خفه کېږئ. نو د هغې نه ښه دا ده چې هغه تاسو د دې نه ځان خلاص کوئ. نو د دې کمنټسونو سره، د دې کنځلو سره، د دې سره اختلافات، هغه مسایل نور هم زیاتېږي، د دې سره ختمېږي نه او په معاشره باندې ډېر غلط اثر پرې باسي. نو د دې اختتام به څنګه کوو، مخنیوی به یې څنګه کوو، راځئ ځو ویډیو طرف ته. په دې ویډیو طریقه کار یې زده کړئ او دا ټریک ته اپلای کړئ او د دې غضب نه ځان خلاص کړئ. نو رابشئ د ټولو نه اول دلته د خپل موبایل سکرین ته خپل فیسبوک په خلاص کړئ. خپل فیسبوک چې خلاص کړئ، دلته کې به هغه اکاونټ، هغه آی ډي تلاش کړئ. نو زه دلته په دې سرچ کې په هر ځای کې تاسو ته میلاویدی شي، هغه که په کمنټس کې، که هغه په نوټیفیکیشن کې، په هر ځای کې. زه به دلته کې هغه آی ډي سرچ کړم، هغه آی ډي به دلته سرچ کړئ. د آی ډي چې کولاو کې به د 3 لاینز به تاسو ته په نظر راځي د سایډ باندې، د آی ډي سره دی کې په دې باندې به کلیک کوئ. دلته چې راشي د بلاک آپشن به تاسو ته برابر، په دې بلاک باندې به کلیک کوئ. بیا دلته یو کینسل دی، یو بلاک دی، په دې بلاک باندې به کلیک کوئ. ملګرو دغه طریقه پې اپلای کوئ او ټول عمر ته ځان دمه کوئ. نو 20 کسان به نه وي، 30 کسان به نه وي، خو یا به 2 کسان وي یا به 3 کسان وي چې د هغې نه دا مسایل تاسو ته جوړي. ملګرو دغه وره د آفت نه ځان د خلاصولو طریقه. ملګرو که ویډیو مو خوښ شي د ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ او که په یوټیوب باندې نو چینل به سره هم سبسکرایب کړئ. د الله په امان.